الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ومكرم سامعين، څنګه ستاسو په علم کې ده چې موږ پرون یو کلیپ ورکړی په هغې باندې اکثر ملګرو رد هم کړی او اکثر ملګرو دا خبره کوله چې تاسو د خپل له طرف نه لګیا یې، نو په هغې په وجه باندې زه نن تفصیلي ویډیو ورکول غواړم چې ستاسو دا وضاحت ستاسو مخې ته شي. کم الګ چې په ټیک ټاک باندې د قرآن مجید تلاوت کړی دی د هغې په متعلق باندې خبره کوم، په غور سره یې واورئ. اعتراضات کول ستاسو حق دی، ټیک ده، لیکن زمونږ کار دا دی چې مونږ د قرآن مجید کم حق دی هغه بیان کړو ستاسو مخکې. د دې په متعلق باندې د دغه شان تلاوت کوونکو په متعلق باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث راوړی دی، په هغې کې یو څو اهمې خبرې دي، هغه په توجه باندې واورئ. لومبنۍ خبره دا ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اقرأوا القرآن بلحوم العرب، تاسو قرآن مجید لولئ، د هغې تلاوت کوئ د عربو په انداز باندې. څومره چې عربو قرا حضرات دي د هغوی تلاوتونه واورئ، بیا د هغې نه وروستو د ده کم انداز دی هغه واورئ، یوه خبره. دویم نمبر کې و اصواتها، د هغوی په اواز باندې وایي. اواز مطلب دا دی چې د هغوی څنګه انداز د تلاوت کولو په هغې باندې تاسو تلاوت وکئ. دا خبره مو پرون کړې وه. مخکې حدیث کې نور هم ډېرې ټوکړې دي، لیکن کمې اهمې ټوکړې دي، هغه درته زه بیانوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وسیجیء بعدی قوم یرجعون بالقرآن ترجیع الغناء. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ډېر زر به زما نه وروستو یو قوم راځي، هغوی به څه کوي؟ یرجعون بالقرآن ترجیع الغناء، هغوی به د قرآن مجید تلاوت کوي د ګانې په انداز باندې. لکه څنګه چې په ګانه کې خلق الفاظ یو طرف ته راکاږي بل طرف ته راکاږي، صرف د سامعینو د مامخ د کسانو زړونه ګټل غواړي، د هغوی نه پیسې اخیستل غواړي، نو په دغه انداز باندې قرآن مجید تلاوت کول پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع کړې ده. والنوح، یوازې د ده په تلاوت کې دا خبره موجود نه ده چې د ګانې یا د نظم په انداز باندې د قرآن مجید تلاوت کړی دی، بلکې د په قرآن مجید کې هغه د جړه انداز هم اختیار کړی دی، لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا له مخکې دا خبره کړې ده. فرمایلی دي چې والنوح، خلق به د قرآن مجید تلاوت کوي د جړه په انداز کې به هم کوي، ځان له به کې جړه پیدا کړي چې خلق زما طرف ته متاثره شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه شانتې کس چې هغه په دغه انداز کې تلاوت کوي د جړه په انداز کې یا د ګانې په انداز کې، نو هغه څه وایي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ته دغه سړي دغه تلاوت لا یجاوز حناجرهم، د دوی کوم تلاوت دی دا صرف د مرۍ پورې محدود دی، دا د سینې ته نه کوزیږي. د قرآن مجید تلاوت هغه دی چې د انسان سینې ته کوشېږي، د ده تلاوت دا صرف د ده د مرۍ پورې محدود دی، فقط د تعلق د تلاوت نشته دی. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د دغه کس زړه هغه په فتنه کې مبتلا شوی دی. څه کې مبتلا شوی دی؟ چې کوم سړی د جړه په انداز کې د ګانې د نظم په انداز کې قرآن مجید تلاوت کوي، هغه څه کوي؟ د هغه زړه په فتنه کې مبتلا شوی دی. یوازې د دغې تعلق نه، بلکې هغه خلق هم خبردار شي، کم خلق چې دغه شان دي تلاوت قرآن مجید تلاوت شرکوي، موږ تاسو ته نه ویو، ګڼ شي قاریان په دنیا باندې موجود دي، بې شماره، شمار هم نشته دی، دومره قاری حضرات هغه په تلاوت باندې په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې موجود دي، تلاوتونه شرکوي، اورئ، ډېر زیات ښه خبره ده. لیکن هغه خلق چې کوم دغه شانتي تلاوتونه شرکوي هغه اوري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وقلوب الذین یعجبهم شأنهم، هغه خلق زړونه په فتنه کې مبتلا شوي دي چې کم خلق دته په دې انداز باندې ګوري چې یا عجیبه خبره ده، څومره ښکلی تلاوت یې کړی دی، په تعجب په انداز کې ورته ګوري. لکه نن سبا خلق د ځان سره ولګوي وایي یار کمال والا تلاوت یې کړی دی، تعجب کوي لکه قرآن مجید حدیث کې هم دغه الفاظ راغلي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مې ستاسو مخکې بیان کو، که یو سړي شک وي پکې خپل د محلې د امام نه د دې حدیث په متعلق باندې تپوس وکړي، د دې قاري تلاوت دې ورته ولګوي، دا حدیث دې وګوري، د دې تشریح دې وګوري، بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې یو ټوکړه ده مفتونتن، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل لکونهم محبین للدنیا، دا کم سړی چې داسې تلاوت کوي په جلا په انداز کې په مختلف انداز باندې لګیا دی، ته د مقصد صرف دنیا حاصلول دي، د دنیا دپاره لګیا دی،
او ومرائین للناس د خلقو د ریاکارۍ دپاره لګیا دی. تاسو ماته پخپله ووایئ ډاکټر حضرات دې مو ووایي، عامي سړی دې مو ووایي، دکاندار دې مو ووایي، د دې نه علاوه څومره چې حضرات دي هغه ټول دې دا خبره دا فیصله وکړي چې دې کس کم تلاوت ورکړی دی، څومره ایډیټینګ یې وله کړی دی، څومره محنت یې پرې کړی دی، صرف د ثواب په نیت باندې نه دی. کم سړی دې ماته ووایي چې دا ثواب په نیت باندې دی؟ په دې کې ټول مقصد هغه ریاکاري ده چې زه مشهور شم. زما عزتمندو فضول اعتراضات مه کوئ، د دین نه باخبره خبره کوئ، د دین نه بېخبره یې چېرته مخې ته د علماو مه راځئ چې موږ خپل د طرف نه مفتیان جوړ شئ، په علماو په دین اسلام باندې تاسو څه کوئ اعتراضات کوئ. نو زما عزتمندو وایي د چا چې کاري د هغه ښکاري. کم سړی ډاکټر دی خپل په ډاکټرۍ په حدودو کې د دنده اوسېږي، هغه دې په علم کې دنده ګوتې نه وي. کم څیزونه کمو د علماو ښودلي په هغې د عمل کې خپله زندګي دې تېروي او د علماو نه د نورو مسایلو تحقیقات کوي. یاړئ مهرباني دا وکئ په کومو خبرو باندې پوهېږئ د هغې تحقیق کوئ. د فیسبوک نه، د یوټوب نه، د ټیک ټاک نه دین مه زده کوئ. یوه خبره دې واورېده خپل د محلې د امام نه تپوس وکړه، په هغې باندې عمل شروع کړه. داسې نه چې ته ځان نه د ټیک ټاک نه خبره واورې په هغې باندې عمل شروع کړي، بل طرف ته به لاړ شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 72 فرقې به پوره کېږي، دا به پوره کېږي، په دې کې به یو فرقه جنت ته ځي. محترمو حق لا وپېژنئ، قرآن مجید وپېژنئ، احادیث وپېژنئ، خپل به زندګۍ دا ټول راولئ. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي.